رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چونکہ دا ستاسو شب بیداری ده دینه کې به موږ زیاده سے زیاده محنت کو کم سے کم به خوب کو بیدار خو دې ته وایي که نه چې شب به بیدار تیرو یوه دویم دا چې ټارګېټ اورینټډ به یو په ټارګېټ پسې بنخلو نن سبا نن به موږ پریکټیکل یعنې عملي مظاهره کو موږ په لیبارټرۍ کې یو قسم له یو خو دا چې موږ له پکار دی چې موږ له عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما په یاد راځي دا ډیر زیات آسان او ډیر خوږ آیاتونه دي دا د سورة فرقان آخري رکو ده او ډیر عجیبه پکې دا ده چې تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لول تا ته ساينټیفیک خبره کړې ده چې ګوره دا ځمکه اسمان چې دي که نه دا داسې چلیږي نو پوخا موږ وایي چې یو اسمان دی اوس وایي چې نه دا خو ګلیکسیز دي دا خو ډېر شی دي نه الله ویلو پوخا چې ګوره بروجا په دې کې ډېر شی برجونه دي نو ته چې د یو اوس دا یو دغه معلوم شوی دی چې د یو برج نه بل ته یعنې د یو ګلیکسي نه بل ته ځې نو دا دومره لرې دي د یو بل نه چې موږ له چل نه راځي چې د دې په تا په څنګه پوه کوو نو د ټولو نه تیز چې کوم سپیډ دی هغه د لایټ دی د دې رڼا دی دا رڼا چې وي که نه تاسو په د اسمان کې چې پړق وشي نو د اسمان کې چې پړق وشي نو د اواز وروستو را رسي او پړق مخکې راځي له اول پړق راشي نو وروستو بیا هغه اواز راشي دا ولې د اواز سپیډ سلو دی او د رڼا سپیډ تیز دی 1,86,000 میل فی سیکنډ به هغه ځي نو 1,86,000 میل فی سیکنډ چې د لایټ رفتار دی نو چې په دې رفتار ته روان شي او په یو کال کې څومره سفر ته وکړې په دې رفتار په یو کال کې څومره سفر وکړې دې ته یو لایټ ایر وایي او د یو ګلیکسي نه چې بل ته دانګې نو دا به په لکاو لایټ ایر اخلي نو د دې نه پته لګي چې تبارک الذي جعل فی السماء بروجا چې هغه څومره لوی ذات دی چې هغه دا دومره سسټم داسې جوړ کړی دی او اوس وی کائنات پھیل رہی ہے نو خلق یې ګورو نه الله تعالی اول تا ته هغه ساینسي تحقیق وکړو چې ګوره ګیر چاپېره ګوره زما دا نظام داسې وړوکی نه لکه دا ستا چې خیله چې دا وړوکی اسمان دی او دا باره پکې ستوری دی داسې نه دی ٹھیک شو وجعل فیها سراجا نور چې دی که نه دې ته سراج ویلی دی دا نور چې تاسو ګورئ نو په دې نور کې دننه په زرګونو میلیونز ان میلیون ډګري سنټیګریډ ورته وایي دومره ټمپریچر دی پکې ځکه په دې کې کمبسشن کېږي یعنې دننه پکې سیزل کېږي او په کوم شي کې چې سیزلی ته موږ سراج وایو او سراج موږ ډیوې ته وایو دا ډیوه نو الله ورته ډیوه ځکه ویلې ده نور ته چې په دې کې دننه هیلیم ګیس دی دا سوځي او هغه هیټ ورکوي که دا هیټ لږ غونتې کم شو نو موږ به ټول د سړځای نه مړه شو او که لږ غونتې زیات شو نو موږ به ټول د ګرمۍ نه مړه شو دا الله په داسې فاصله ساتلی وایي چې که دا ټمپریچر لږ کم شو جو موږ به ټول سکویز شو لکه واورې شوي به یو او که نه دا لږ زیات شو موږ به سوي یو د دې فاصله ده د انور اعظم په منځ کې غالبا د انور نه چې دا رڼا را روانه شي او دلته را رسي نو دا 8 میله ټالي نو دا پوره لار شو 1,86,000 میل فی سیکنډ باندې چې راځي نو دې ته وایي تاسو وګورئ نو وجعل بس ټیک دی جی وشو هغه ګڼه خو ختم شو وسراجا وقمرا منیرا ابل الله تعالی چې کړی دی نو هغه بیا څه شی پیدا کړی دی هغه سپمۍ پیدا کړی نو سپمۍ دا لایټ نه دی دا خپل لایټ ته دی نه دی دا ریفلیکشن دی د نور نه چې کوم رڼا راځي هغه سپمۍ اخلي او سپمۍ بیا ما تا ته رالیږي نو چې کوم شی ریفلیکشن یې هغه یخي نو د سپمۍ هغه رڼا یخه ده د دې وجې نه ماسخوتن د سپمۍ د وجې نه زمونږ ګرمي نه کېږي نو الله ورته څه ویلي وقمرا منیرا په دې به سوچ کې لکه ته خو دلته ورکشاپ ته ستا که نه ته نن غرمه څومره ګرمي وه او سپمۍ که راوخېږي نو هغه به دومره هغه خو موږ له ګرمي نه راکوي نو ګوره قرآن مخکې ویلو تبارک الذي جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا دا زما سره ټول وایي ځای تبارک الذي وایي شابه جعل فی السماء بروجا سراجا منیرا قمرا سراجا او وقمرا منیرا دا ګوره هغه موږ ته ویلو نو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا ګوره دا په یو بل پسې ځي تاسو ته دا داسې ناشنا خبرې وکړئ ځکه کوم چې ستاسو خوب وتښتي چې ستا دا سپم دا دغه چې دا ځمکه ده دا ګرځي د دې سپیډ څومره دی دا 1,000
میل فی غنټه پر رفتار سره ځي. تاسو دا गाड़ी په څو راتلل؟ زما गाड़ी په 70 به موږ راغلی یو که نه، 70-80 کې به راغلی یو، 70 کیلومیټر پر اور په حساب راغلی یو. هغه څو ده 1000 میل فی غنټه پر رفتار سره دا روانوي. او د 1000 کیلومیټر په 70 دا په 24 غنټې کې ورځ شپه بدلی. نو الله تعالی وایي چې خلفت دا ورځ چې لاړه شي شپه پسې راشي، شپه پسې دا سره پر راځي. لمن اراد ان یذکر، په د چانه چې د ورځې ذکر پاتې شوی چې د شپې وکړي. کومو کسانو چې د مازدیګر مونځ قضا شوی جو اوس پې وکړي، جو کومو کسانو چې نن تلاوت پیدا پاتې شوی جو نن ماسخوتن به وده کېږي نه، تلاوت به خپل پوره کړي، ځکه چې تاسو خو یو د 400 نه راتو او بل د بونیر نه راتو، نو دوی خو خپل معمولات په نه کړي که نه. نو هغه دې لپاره چې د شپې به یې کوو، چې د شپې رانه څه پاتې شي جو سبا به یې کوو. نو دې ته خلفتن لمن اراد ان یذکر، دا راسره وایي تاسو، او اراد شکورا. څوک چې شکر دا اوس چې دوی وي شکر بالفعل، یو شکر بالقول. دی موږ ټول پر خپل بلډینګونه لیکلي که نه چې هذا خو نه دی که نه، خو دا چې ته بالفعل شکر کوې. نو بالفعل شکر به دا کوې چې د دې ورځې شپې د یو بل د کنټینیویشن نه به فایده لو. نو موږ به انشاءالله چې د ورځې کم عبادت نه کړی به د شپې کوو، کو د شپې رانه څه پاتې شو نو سبا د ورځې به یې کوو، ځکه الله موږ ته داسې ویلي. بیا موږ ته وایي چې ستاسو کردار به څنګه وي، ستاسو کریکټر به څنګه وي. دا به هم دلته کې پریکټس ته دی کوو. نو ډومبنی کریکټر دی وعباد الرحمن الذین، دا راسه تاسو وایئ یمشون علی الارض حونا. دی چې په لارې ځي که نه، نو د دې د لارې نه به عاجزي ټپکاویږي. عاجزي به داسې ټپکاویږي چې دی به قدم ښه داسې مضبوط علي، او د دې د سترګو نه به هم عاجزي ټپکاویږي، د دې د ژبې نه به ماټوي کوي. نو زه به درته داسې وایم چې هلکه دا ور بند که نه یې بند دی، زه به هم چې نه یرجي تاسو به کو خفه کېږئ نن دا ور بند که. دې ته وایي د ما د ژبې نه به ګوره ستا د سترګو نه به عاجزي ټپکاویږي. ستا 3 څیزه دي، برین، سوچونه به داسې نه وي چې مړه دا لاسه سړی دی، مړه د مردان به څه سړی. نو دې پړی کې وایي چې مړه بونیری به صحیح. نو د ده په سوچ کې ما ته سپک ګوري، زه په سوچ کې زه به ده ته دروند ګورم چې دی زما نه ښه دی، دی به ما ته وایي چې دی زما نه ښه دی. او وایي که نه زموږ په کوم نیتونه چې دي، وایي کو نیتونه په څه ورته وایي، کو نیتونه په مخونو ښکارېدی نو هر کس په د بل کس نه پټېدو. نو خدای زموږ نیتونه پټ کړي دي که نه، ځکه خو ښکاري نه. نو راځئ چې داسې به وکړې چې زه تا ته دروند ګورم، ته به ما ته دروند ګورې. دا سوچ شو. نو ما په سترګو کې به یو سړي ته سپک نه ګورې، نو په ژبه به یو سړي دپاره سپک الفاظ نه وایي چې دې خنزیر ته وګوره. زموږ مخې ته ګاډی چا ودرولی، موږ واده له تلي وو. نو په شادي حال کې خو ډېر شی ګاډي، نو هغې یو یې دې خنزیر دلته ودرولی، نه ما ورته د خدای بنده دا خو مسلمان دی، بني آدم دی، خنزیر خو ډېر خرابي. ګاډی چې تا ته مخې ته ودرول چلو شو، نو نه به وایي د دې ژبې نه به ټکی غنم. زه چې اوس اراده وکړو چې موږ به حونن هغه ډیفینیشن شو که نه، او بل دا چې اوس کو یو زورور را باندې پېښ شو. نو هغه یو سړي ما ته ته ړوند دی چې په دې لار روان یې. نو ما یې ولې، نو ما ته وایي دا ته نه زموږ پټی دی. نو ما ورته وایي لیدی مې نه ولې به راتلم، لار راته وښایه که نه. وایي داسې به راوګرځئ داسې به لاړ شو. دې ته وایي نو دا څه لپاره اذا خاطبه قالوا سلاما. سلاما دې ته وایي چې ته به داسې پازیټیو اسپیکټ شو کې چې د هغې نه سلامتیا ټپکاویږي، جنګ دې نه جوړیږي. نو هغه چې ته یو سړي ته یې لکه ته ړوند دی، نو که د دې په ځای ورته یاره چې غالبا تاسو خطا شوی، نو دا یو بل شان ټکی شو که نه. نو هغې سړی چې اوس پر کته یو سړي ته وایي چې السلام علیکم، او هغه ته جواب در نه کړي، نو ته به څه وایې؟ ته به وایې چې نه به یې اورېدلی، اسانه خبره نه ده. په ځای دی چې ته وایې چې ګوره، نو هغه سوال ځواب وکړي، وایي د ده سلام څوک جواب ورکوي؟ زه وایي ته به نه یې پوه شوی. نو راځئ چې دا پریکټس وکړو. بل موږ به دا کوو که خیري اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اوس دا خو دې د ورځې دا اکثرونه کوي، د شپې به څه کوي؟ نو دا د شپې چې په میادم کې ته دا اوس وده شي او سهار راپاڅې، نو بیا به ته بیا خو نه شو که نه. نو والذین سره وایې والذین یبیتون لربهم، کله چې شپه کوي نو سجده و قیاما، نو اوږدې سجدې به کوي او اوږد قیام به کوي. نو کوو به که نه؟ څه وخت به تهجد لپس ووایه؟ 2 بجو نه مخکې ګونده شاته نه کېږي. په باندې په 3 بانګ وایي د سهار که نه، په باندې په 3 بانګ وایي. نو چې هغې نه مخکې تا کړي که نه تهجد، ولې هغه څه وایي یبیتون لربهم سجدا و قیاما. نو دا به کوو که نه؟ کوم سړي چې 40 سال نه عمر زیات شي او هغه تهجد نه کوي، نو کله به یې کوي؟ او دلته الله تعالی په عباد الرحمن کې په 2م کرښه کې وایي. نو اهم خبرې خو سړی زر نه کوي، نو خدا به ډېره اهم وکنه.
دا چې یبیتون لربهم سجدا و قیاما، نو نن پریکټس دی که دا د نه پاتې شو نو لکه تاسو یو خو یادول دي یو کول دي، نو یادو به یمه کوو به یمه. نو عباد الرحمن الذین یمشون، د ورځې خو موږ په عاجزۍ ګرځېدو، نو د شپې چې راشو نو اوده کېږو به نه چې زه خو سهار دا مړه د لنډې شپې دي او دومره ښکلې هوا او دومره ښکلی موسم خو نه ما په چارسده کې لیدلو او نه په مردان کې نه په بونیر کې. نو ځای چې اوس وده شو د سهار به غرمه بیا راپاسو د قضا مونځ به وکړو. دا یو شکل دی. بل شکل دی چې نه یبیتون لربهم سجدا و قیاما، نو کله چې دا دې وکړل نو وایي چې هلکه نور رانه څه غواړې، د ورځې مې درته هونه نومه او د شپې دې ته موږ په د انګریزي کې ډایرنل اینډ نکټرنل اکټیویټیز وایي. د ورځې اکټیویټي څه وه هغه عاجزي کوله، د شپې اکټیویټي څه وه الله ته په عبادت ولاړو ځکه چې یېرېدو. خو بیا او داسې نه وي چې ولې نو زه وله څه وکړم چې ما نه بخي نو څوک به بخي. څه وي والذین یقولون دا راسره وایي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. ګوره دا دریم دی، ان کی نیکی ان کو متکبر نہیں کرتی، نیکی کر کے وہ اللہ سے مزید ڈرتے ہیں. نو کومه نیکی چې ته وکړې او تا په خدای زړور کړي دا نیکي نه ده، دا ګناه دی. ولې وایي دومره مونځونه مې وله وکړل او روژې مې ونیسې، نو هغه سړی حج له تللی او حج له نه عمرې له تللی. نو موږ پسې هم دا زه انګلینډ نه راغلی وم، نو زموږ بابا خدای وبخښي، نو ما قارېده وي خپل ایجنټ ته کنځل منځل کول په حرم کې. وی ما له ټیکټ لکه غلط اغستی او اختر را روان دی، زه خو کور ځم روژه وه. نو ما ورته ویل ګوره ته د خدای پاک میلمه یې او مې پوخا موږ د پښتنو چې به کوم میلمه راغی او په ټانګه کې راتو ګاډي خو نه و، نو به هفتې تېرولې. نو مې خدای پاک وایي چې دا زما جي صاحب ما سره هفتې تېروي. نو ما ته ویل که مې وله وکړو او قارېدلی و که نه دا لاسې داسې ویل که مې وله وکړو نو داسې به نه وایې که نه. دا ته نیکي ته په ګناه باندې زړور کي. نو دا چې والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، دا ګوره ډېر اسان دی، دا به یادوئ. انها کان غراما، غراما چې دی که نه غریم، دا دې قرض خوا ته وایي چې په تا باندې قرض وي او دا خدای والی خوځېږي نه، کبار ته وځي زما پیسې به کله راکړې. او که نه سړی اجرې ته تللی شي، نه سړی جومات ته منظر ته تللی شي، ویل که ته خو منزل نه راځې ویل ته پلانې هغه ما ته وایي زما سره پیسې شته نه، ټیکټ لته تا پیسې غوښتلې وې. نو ان عذابها کان غراما، څنګه چې قرضدار یې سړي نه خوځي داسې به د عذاب په تاسو پسې نښتئ. دا الله وایي. نو د دې نه به ځان بچ کړو، د الله د عذاب نه به چې څومره عبادت کې څومره شب بیدارۍ کې دومره د الله عذاب نه نور هم یېرېږي. والذین ګوره دا وشو. اوس بیا دا خو وشو، دا خو ستا د باډۍ سره تعلق و، دا هونن چې و دا هم د باډۍ سره تعلق و، د جسم سره چې ته په عاجزۍ وې. دا د شپې چې ته پاسېدې نو دا هم د باډۍ سره تعلق و. یبیتون لربهم، دا تا چې دعاګانې غوښتې دا د باډۍ خو ستا په دې جیب کې چې پیسې دي راځه اوس دی له. نو والذین را سره وایه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. چې کله وادی نو دوره مضبوط کارډونه به نه جوړي چې یو کارډ په 100 روپۍ نه پیسې خو تا په کارډونه ولګولې، نه ماله به تا ډوډۍ زپق کړي. خو میسیج وکړه په ټلیفون ووایه چې زه درشم که نه. حضرت عمر صاحب ډېر خفه وي چې کم سړي پړه کې څه شي ته اړه وشي او هغه ځان له اخلي او خوري، دا مسرف دی، د دې نه غټ اسراف بل نشته. اړه ټینګولی نه شي څه شي ته دا راله کوي هغه سړي وایي ما زه هم چېرې اوبه راوړه هغه ډیو راوړي، چې ګورې چې پیپسي به یې راغستی، چې ګورې چې کوکا کولا به یې راغستی. نو اسراف به نه کوي. نو لم یسرفو، نو دې وجې نه ما ته په ودونو کې م اسراف نه کوو او ما ته په کویدونو کې م شمې نه وړو او ما به هوایي ډزې به هم نه کوو. هوایي ډزې چې دی د اسراف نه پاخوری دې ته تبذیر وایي. نو هر هغه پیسه چې په ګناه کې لګي ابه نه لګو. لم یسرفو ولم یقتروا، او شومان به هم نه چې لکه هلته خو زه نه شم تللی، دلته خو ګاډی کولی نه شم او زه به میادم ته څنګه ځمه او هلته کې به بیا به ډوډۍ خرچه به وي او بیا به هلته کې وایي چې رجسټریشن وکړئ، دا ټولې خبرې چې یي. نو ما سره خو پیسې نشته، بله ورځ چې ځمکه خرڅېږي چې وایي یاره ماله انتقال وکړه. نو تا خو پروي زما سره نشته، دا لم یقترو دی، د خیر په ځای کې دی یو پیسه نه لګوي او چې ځمکه اخیستې نو ورسره یي. نو دا دواړه به نه کوي. وکانه بین ذالکه، په دې کلک ولاړي. قوام دې ته وایي چې په دې خپله کوي. دا ښځې نه دي، دې ته حبایل شیطان رسول الله سې نه دی ویلي، دی به تا په دې اسراف دغه کوي. وایي دا به څه وادی چې دا پکې نه وي. وایي چې د هرې ښځې په بکس کې دومره جامې دي چې ځایږي نه، په هر واده کې نوې جوړه غواړي. وایي ولې د پلاني په واده کې خو ماله جوړه
پیزار دوری چې څومره د کټ ته لاندې پیزارونو ځای نه او وینه ماله به کېړی اخلي دا ټول اسراف دی او د اسراف د لاسه وایي د دې من ما عاله من اقتصدا څوک چې په خرچه کې احتیاط کوي دی به چېرته خوار نشي پاکستان ځکه خوار دی چې دی په خرچه کې احتیاط نه کوي په پی ای باندې چې څه خرچه راځي دومره خو ستا مدني نشته تا پکې په سوونو پایلټان نیولي دي جو هغه دی اوس یې خرڅې نو ګوره دا بله خبره شوه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما و درې خبر ورپسې دا خو شو نو اوس ورپسې دا دی چې درې خبرې داسې دي چې دا خو سوال نه پیدا کېږي چې به کې ته الله وایي نو هغه زموږ یو ډاکټر صاحب و بل ډاکټر صاحب باره کې خبرې کوي دا ډېرې خوږې خبرې وې نو هغه وې دغه سیکچوال کرپشن نو جنسي کرپشن پکې بالکل نشته مالی کرپشن نو دا پکې اډوشته نه نو الله هم درې لا دلته وایي دا درې لا به یاد ساتئ والذین لا یقتلون النفس څوک وجني نه څوک وجني نه بل ورپسې ولا زندہ باد والذین لا يدعون مع الله الها آخر نمبر 1 شرک خوړو کوي نه ولې دې ته قوت وهمي وي د وهم د سوچونه نه دي د شکونه دی دومره بړاو نشي چې کله په بو زیارت لځي او کله پیر بابا لځي او کله سخي صاحب لځي سړی په مالدار شي نو د خدای نه علاوه دې بل چا پسې ډو ګرځي نه هغه پنځ پیرې راغلی او هغه تاسو جماعت اسلامي ولی مودودیان یې نو وی تاسو چې کم دی وی دا وی په تاسو پسې مونږ نه کېږي نو هغه وی تاسو د مړو خلاف یې موږ د ژوندو خلاف یو نو تاسو ناران یې کو موږ ناران یو ته خو د بابا په خلاف یې که نه او زه د مشرف خلاف یم هغه دی ژوندی دی ناست دی دغه وره دی نو زه ښه شوم که ته ښه شوې نو لا یدعون مع الله الها آخر کو څوک د خدای دعوه کوي د مشرف په شکل کې کاغذ ته د جج او د جرنیل په شکل کې نو هغه ته به وایي چې خبره دی غلطه ده هغه به د مشتاق صاحب په شان ته وایي چې یاره دا کم ټرانسجنډر بل دی پاس کو دا تا حرام پاس کو اگر چې ته مولوي صاحب دا تا پې دستخط کړی دا یې ناروا کړې ده لا یدعون مع الله الها آخر دا یو لا شو دویم ولا یقتلون النفس او چاته خو د مرګ خوړو سوال نه پیدا کېږي دریم ولا یزنون زنا به نه کوي دا درې لا دي پکې چې دا ستا زما په ذهن کې چې ما تا چې یو په تحریک محنت یا په جماعت یا تحریک اذان یو چېرته زما ستا د لاسه په ستن څوک مړ نه شي ته ډاکټر صاحب نو غلط ستن مه لګوه که نه نو ډېرې نشې مه ورکول خلقو لکه نه چا د نشې نه وي په سرجري کې مړ شو ځکه چې نو خو ته خو لا یقتلون النفس کې رالی وایي ما په خطا یې وړی ته د خطا مرګ د سزا نه خبرې سل اوښان دي یو اوښ په څو دی چاته چت پته شته نو 8 لاک له پساو کې ضرب ورکړ دا چې په خطا یې ته ووجنې نو لا یقتلون النفس نو د په موږ کې درې قوتونه دي یو ته قوت وهمي وي بل ته قوت غضبي وي بل ته قوت جنسي وي دا درې واړه قوتونه په کنټرول کې کم سړی چې غضب په کنټرول کې نه سړی وجني کم سړی چې سیکس په کنټرول کې نه جنسو جو هغه بدکارۍ کوي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما دا کار چې چا وکړو نو هغه به د ګناه د سزا سره یو ځای کېږي یخلد فیه مهانه د احانت او توهین همیشهګیري به په بېعزتۍ باندې بلتی اوس دا بله خبره ګوره ډېره ضروري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې خبرې ګوره په یو حدیث کې ویلي وی چا ورته وی چې خراب عمل څه دی هغه وی چې ته د خدای پاک له شریک وګورې هغه ګوره هو خلقکا پیدا کړی هغه ته هغه له بل څوک شریک وګورې دا موږ چې چاته وایي په خدای به شي پتا به شي دا هم شرک دی زه په جمعه اسلامي کې د سراج دپاره یم جو دا هم شرک دی ډېر خلق دی چې وایي زه د پلاني دپاره یم د سپیکر دپاره یم دا هم شرک دی ځکه تا د خدای په ځای باندې هغه کو نو یو دا چې د شرک نه به هم ځان ساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې تر چا سره شرک وکړې حالانکه هو خلقکا نو وی بل څه د دې نه پس بل غټ ګناه څه دی وی چې ته خپل بچی ځکه ووژنې چې دی بیا سبا ستا سره ډوډۍ خوري دا خانداني منصوبندي چې موږ کوو او وایي زما خو دومره تنخوا نه ده نو چې دا نیکه را راشي نو دا به څوک خوري خدای دې خوار نه که هغه 2 لاسه راوړي یوه خوله به راوړي او داسې به مالدار شي چې ته به وایي چې زوی مې سعودي ته تللی دی او ډېر شی پیسې ګټي نو هغه اوس زه سواته زه یو کلي ته تللی وم په کلي کې ما د خپل مشر تپوس وکړو الله دې وبخښي هغه داسې و چې د لوږې نه مړ کېدو او څو پیرې ما ته یې د امداد اپیل کړی زه چې اوس لاړم نو ما ورته ویم هغه بابا وی هغه وفات شوی دی نو ما هغه بچي وی بچي ډېر په ښه حال دی یو په سعودي کې دی یو په فلاني ځای کې فلاني ځای کې دی دا بچی تاله ډوډۍ راوړي ته ولې یارېږې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل بچي دی موږ دا خاندان منصوب دی وجه نه کوو چې دی به څه خوري او دا ایوب خان په هغې وخت کې ویلي الله دې ورته معافي وکړي
چې هغه وایي چې دا قوم چې داسې بچي پیدا کوي نو یو کس دوه چې دی خو دوه دي نو چې پنځه نور شي نو وبه شي نو دا زمونږ په غنم چې دي هغه په دوره ریټ باندې نه په دغه کېږي. اوس هغه ایوب خان سړی د قبر نه راپاڅي چې راشه چې ستا هغه خوارپړک خلک چې دی هغه ټول وریجې خوري او باسمتي خوري او سواتې وریجې خوري مزې وکړې او تا به چېرته په خوب کې هم دا ډوډۍ نه ولدلې دا دي چې اوس خوري. دا 22 کروڑ دی هغه څومره و د پخوا چې پاکستان جوړېدو دا به څومره و 100 کروڑ وګوره 100 کروڑ ته وګوره 25 ته وګوره دغه دی که نه. نو دا هغه خو هغه څه خوري نو دی ورته وایي چې ته خپل بچی دی دریم نمبر وایي چې به ګناه څه دی چې ته د خپلې ګاونډي د ښځې سره بدکاري وکړې. نو په دې کې دا دی لا لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس إلا بالتي هي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يخلد فيه مهانا إلا دا ورپسې بیا ډېر مزیدار دی دا ګورې به یادو إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئک دا بل اخري ټکی ډېر مزیدار دی يبدل الله سیئاتهم حسنات خدای به له ټولې بدۍ په نیکو بدۍ کې د مزې شوې چې څومره بدکارۍ یې کړي څومره مرګونه یې کړي دا شو که نه مخکې خدا درې شو که نه دا ولا خدای په نیکو به لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قصه کوله نو وایي خاندل نو حضرت وی دا بنده چې خدای ته مخامخ شي نو خدای به ځان ته رانږدې کړي ورته وایي چې بنده ګوره دا چل کړی دا چل کړی نو یو درې به ورته ووایي او دا اووه به ترې پرېږدي لکه لس د کړي که نه نو د عزتمن سړي دغه دا دی چې دی به یو سړی ډېر شرموي نه څه ورته صورت تحریم کې دي عرض عن بعض رسول الله صلی الله علیه خپلې بیبي ته وایي چې ګوره تا ال ویلی دی نبأها که نه نو هغې ته عرض عن بعض نو یو سړی دی لکه هغه تا ویلي چې دا نه سړی دی ستا په باره کې ویلي نو چې بیا ویلي چې ډېر دله دی نو ته دا دله ټکی لږ تریخ دی نو تا هغه ته وایي چې ګوره تا ما ته نه سړی ویلی داسې ورته نه وایي چې تا ما ته دله ویلی دا ټکی پکې ځکه نه وایي چې ډېر به کچه شي نو چې ډېر زیات ته غوسه ته وایي ښځه پرېښی دی نو دا الفاظ خو تا ته راورسېدل خو ته هغه ته ځکه نه وایي چې ډېر به دی کچه شي په ځمکه دې ښخ کړم نو د شریف سړي دغه دا دی چې تا ته ډېرې خرابې خبرې څوک راورسوي ته هغه ته ګیله کوې که نه دغه کچه غونده هسې هم پوه شي چا نورې به وایي الله به دې بنده ته وایي چې دا دې کړې دا دې کړې دی به وایي چې خره دی دا نور چېرته راپسې روانلي ده خو پته یي که نه چې دا وایي چې زه ښه ده هغه خو یې ونه وی مونږ چې اوس برکه پولیس راته وایي چې تا خو په پلاني کیس کې پلاني کې او څه راته ونه وایي او مونږ کړي نو زه هم چې غالبا ایس ایچ او صاحب د دغې نه پکې نه دی خبر نو بیا ورته خدای پاک وایي چې ځه ستا ټولې غلطۍ ما په نیکو بدل کړې دی به چې جي نور هم دي دی خو غرضي دی که نه نو چې دا ټکی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وایي خندل کله چې تا ته پته لګي چې اوس په دې خو څه شی میلاویږي راشن پې میلاویږي نو ته خو به بیا وایي چې زمونږ کره خو ډېر شی دي راشن به په سړي په سر میلاویږي نو دی ته وایي چې یلقا سامان وما الا من تاب و آمن و عمل صالحا توبه به نه پرېږدو ورپسې بیا بل دی ګیره چې زما ستا به کو ده والذین لا یشهدون الزور غلط مجلس ته به نه ځي نو غلط مجلس به په دې محرم کې اوس صحیح د شیعهګانو جلوس دی نو په دسمبر کې څه کیک کټ کول نه و زمونږ د ګورنر صاحب هم کټ کول جمعیت علما والا چې کیک کټ کول دا مطلب دی چې عیسی علیه السلام د الله زوی او سوی ویلی هم نشي دا خو هغه په دې کټ کوي که نه برث ډے نو چې په دې کې ته لاړ شې ته وایې چې زه رسره خو ته ورسره یو شان شوې که نه تاسو د هغې خلقو جلوس او جلسه مه خوندوره کوئ څوک چې د چا جلسه غټه کړه دی فهو منهم دی د هغو نه دی نو که ته د شیعهګانو په جلوس کې ځې که د کرسمس کیک کټ کړې که نه په شادي حال کې واده او په هغې کې بنګړی او ته هم هغې له ځې نو دا هم ته راغو که نه د هغو جلسه د هغو میټینګ ته وایي زه پکې یم نه خو داسې تللی وم نو چې کله چې هغه د پولیس چې سړی ونیسي نو یو د نورو شراب څښل او د یو پکې روژه وه دې دغه نیولې او د هارون رشید دی نو هغه غریب هسې ناست و نو هغه وایي دله به سزا ځکه ورکوی چې دی ولې د دې سره وی کوړې وخلې که نه هغه څه اتیا کوړې وې څو به وې د شرابو نو هغه وایي ما خو روژه وه په دغه ورځ نو پلې دغه ځای ناست وې نو هسې نه چې بیا یې په کوړو ووایي نو څه به کوو دا را سره وایي والذین لا یشهدون الزور خو که بای چانس پې ورلی وایذا مرو باللغو مرو کراما کله چې هغې بکواس کا او کله چې هغې غلط کارونه کوه ته به یو عزتمن سړي په شانتي ته تیر شي پرځول به هم نه جوړې او هغه مجلس به داسې پرېږدي مرو کراما
او بیا ورپسې چې کله دا شي نو دا ده چې زمونږ خپل ملګري چې دي دا کمزوري ډېره ده د خپلو بچو نه به بې پروا نه بچو غم به ورسره ना कागा फ़र्ज़ का तरबियत गाई जो बच्ची जान सर बूझी जो कोई इज्तिमाई जो बच्ची जान सर बूझी जो कोई जुमात तजी जो बच्ची जान सर बूझी नो आगई सब आखिरी आयातुन से दी वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना दरा सरवाए हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन नो क़ुर्रत आयुन बाली چې سار په سلور بجې ګول چې دی په سودري تاسو په سودري سار په 4:25 چې ودرېږي چې په سب کې دی خو د زوی دی خو د نوسې ولاړینده به قرۃ عیونی کنه چې ته کور ته لاړ شې خزي ټوله را پاسېدلی کنه جو خیر ده کو چې نه پقې جو بیا دی ودی شي خو چې کله ټول دین دا قرۃ عیون خو نه شو کنه حسن بصری وای قرۃ عیون دی ته وای چې د نیکۍ ته احتمال زین سره زی ناغه کرسي برابرې نو ته په جماعت کې نیک نیک کېږي هغه په پی ټی آی کې انده قرۃ عیون کو نه دی کنه دا وسه سره غمی نو زه چې اوس نه اراده وکړو چې قرۃ عیون دي ته چې اثار به جمعات ته چې زو نو خپل بچي به رضان سره بیا یو هغه به ور به ورته ټاکو اسوال مینت به ورته کوو چې په څه طریقه به زموږ سره جمعات ته لاړ شي ځکه دا د عباد الرحمن اخري دغه دی والذین یقولون در سره وایي نو ربنا هب لنا الله دې قبول کړي چې زموږ من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ عیون واجعلنا للمتقین اماما ما د ګنکپانو مشر مکې ما د بدمعشانو مشر مکې ګوره پی ټی آی زم ډېر زم ما پی ټی آی ډېر خوښ دی خو زم چې ټول کنزل کوي جو د بدمعشانو مشري د کوماله ایمنه توب را کوي نه نالم ځکه وجعلنا للمتقین اماما اګه تحریک مهنت ما ته وای چې ته په بخله کې جو راته مې خوخه ده ځکه ما ویل للمتقین اماما نو ورګه کوته پی ټی آی کې شامل شو جو درې دي اجو وسه غټي نظام چې دا خود دغه د بدمعشانو یا د کنزل مارو کم از کم کنزل په کنزلو کې خداغونه چا نمبر ډیری نشته کنه په هر شي کې به څوک نمبر ډیری والی خو چې کم کنزلو چل د عمران خان دی قوم ته خولې دی بس دغه پوره دی زما تعالی نو دیو جن ته بچی دعا کین چې خدایا بشری می خوخه ده ول چا نه خوخه خو للمتقین یو اشاره ده چې د کور مشر خو یم خدا کشران می متقیان کې جزه د خو خلقو مشر شم ا دویمه دار چې کو زه په پاټه په ډله کې شاملېږم اسوک می چرته امیر کوي یا می چرته یونین کونسل ته ودرې نو چې هغه کسان چې چا ودرولم چې هغه متقینی دې کسانو له خدای پاک بسور کوي وس د آیات پر سره تاسو وای خدای دې مونږ کې اولایکا یجزون الغرفه بما صبروا یو کار بیر صبر نه کیږي دلته رالو چې نشته په سر درد دی دا به صبر غواړي دلته ډوډۍ نشته وختي ډوډۍ رااله زموږ طبیعت نه دا به صبر غواړي کم کار دی نو ځکه الله بما صبرو د دې ټولو خبر دا تقریبا 14 حکمونه دي نو د 14 نه پسې سوي بما صبرو چې صبر کې نو زه به تعالی سر کوم بنگله بدر درکم غرفه یو ځای کې یو ځون الغرفه تا وې دې څه خپل بنگله دا چې د مشانه د بار نه به دن نه خاري دن نه به بار خاري ودار چا د پاره دا ویلې من لان الکلام هغه خبره بیا رااله لمن لان الکلام د چا چې خبره نرمي دې چې نرمه خبرې کو ویلکه تشه پلانې خو چې خبرې کوي سړی نه جنگ دی او دا ماجر وې دوره پاستری چې جنگ نه سړی وې کې نه خبرې کوي لان الکلام په دې خو پیسې نه لګي کنه زه چې د وس نه خپل خبرې نرمي کو لان الکلام ورپسې سوی واطعم الطعام دې چې خلق در ډوډۍ ست کو که سړی سره ډوډۍ خوري نو خبر نه واطعم الطعام او بل وسی ودام الصيام روجي همیشه نیسی همیشه بر چاپلار روجي ونیسی نو خو اسانه طریقه ده یو په سو ده یو روجا جو نیسی نو 100 ثواب به خدای درکې یو په لسی کنه نو چې په میاش کې 3 روجي ونیسی نو 100 بشي 3 دهای ندیو گئی ثلاثت ایام فی کل شهر السه پورز بنی سو پیرو جمعرات جو غدری پیر جو جوته نه سه اما ډیر شیخ خلق لیدل نه سی او خصماټه خو کولی ګرځي نه خېټه غټای انه بلډ پريشر انداري بلا نور پیدا شوي وثلاثه ایام فی کل شهر ځکه چې سلور شرطونه دي دغه خلقو د پاره نمبر 1 سره چې لانل در سره وای لانل کلام خبري خوږي واطعم الطعام خلقو باندې ډوډۍ خوري سخی جمعات کې وینا کوي میلمه خو څوک نشته چې زه ول ډوډۍ راوړم او دویش ودام الصيام همیشه روزي نسی وصلوا بالليل والناس نيام په دونی می بجې پاسي خلق ودی د په امام د مسکی کو وکړه تاجود دا چې دی اولایک یوزون الغرته بما صبروا
ويلقون فيها تحیة وسلاما. تحیة شبه شي زنده باد. موږ څه وایو هلته؟ ژوندی اوسې، سل کلنی شي، نو به ته څوک وي؟ الله ورته وایي. وسلاما، او د هر شي نه په سلامتي. نو دا یو ډیره غټه خبره ده. نو قل ما یعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم. د ستاسو دا تقریر کول او دا دلته شبیداری کول دا ضروري مونږ ګڼو. خدای وایي ځکه چې ما ویلي دي چې څو پورې مې چاته پیغمبر نه لېږلی زه سزا نه ورکوم. دا مې در ولېږو، دا رسول الله مې در ولېږو، دا مې د هغه ملګري در ولېږل. تاسو ته وایي دا ولې؟ خو چې فقط کذبتم، چې تاسو د تقریر نه پس هم خبره نه منئ او دروغ وایئ، نو فسوف یکون لزاما، نو جهنم یا د بدر غذا چې سزا چې ده او په تاسو پورې شي. دا زما ستا فرض دی، پکار ده چې دا موږ ته یادي. او دا کوم مفهوم چې ما تاسو ته بیان کړو دا ایزي ټو انډرسټینډ دی، ډېر په اسانه. او الله تعالی موږ ټولو ته دا نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.